مسلمان بنده وي چې زما بیبي زما تابعدار شي او زما بیبي زما د پاره د سترګو یخوالی وګرځي، زما اولاد زما د سترګو د پاره یخوالی وګرځي، بیبي مم نیک شي، اولاد مم نیک شي، او بل دا دی چې زه د متقیانو پیشوا او امام وګرځم. یعنی الله پاک زما ټول اهل و عیال دیندار کی، بیبیم دیندارا، اولادم دیندارا، او په خپل باندې دیندارا. نو آیا قرآن عظیم الشان کې داسې یو دعا شته؟ او شته دی چې کوم مسلمان بنده د الله نه په هغې الفاظو سره سوال کوي، الله پاک با د دا بیبي او د چې کوم اولاد دی د د پاره به د سترګو یخوالی وګرځي، د د به په سترګې یخې شي، د ته به چین او سکون حاصل شي، آرام به ورته حاصل شي، د هغې د شرورونه او دغه رنګې د مشکلاتونه او د هغوی د ضررونو نه به دی په امن و امان کې وي. او دا د الله د بندگانو صفت دی. په سورت فرقان کې ذکر شوی عباد الرحمن، نو د الله چې کوم خاص بندگان دي نو هغوی دا دعا کوي، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور سرا ان ربنا لغفور شکور. نډم باندې دعا چې کومه ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. نو لسمه سپارہ سورت فرقان 74 نمبر آیات ده، سویم نمبر 74 نمبر. او دا بل دعا چې کومه ده ورسره دا به یو ځای کې ان ربنا لغفور شکور. نو دا 22 سپارہ سورت فاطر 34 نمبر آیات ده. نو الله رب ذوالجلال جل جلاله با ستا بیبی او ستا اولاد ته به داسې مقام ورکي چې هغه به ستا دپاره په دنیا کې د سترګو یخوالی وي.